تاسو مې ډېرو قدرمنو کتونکو د صمد انجم لخوا د مینې خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. ګرانو کتونکو، نن 15مه روژه په ټوله نړۍ کې د یتیمانو ورځ لمانځل کېږي. هم په دغه لړ کې کې کاروان کوکارۍ کې هم د یتیمانو بچو لپاره د نوو جامو بندوبست شوی دی. هغوی سره به ورځو، د هغوی د پروګرام به تاسو ته ښیو. راځئ زموږ سره. اگر هم کتونکو دې وخت موږ سره راجا کوثر حیات هم موجود دی چې د کې کاروان یو خاص کارکون دی. د دې لپاره شپه ورځ هغه منډې تړلې وښي. راجا صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا راته ووایئ چې تاسو چې دا روژه شروع شوې دا ډېر زیاتې هلې ځلې شروع کړي دي او خلکو له فوډ پیکیجینګ ورکوئ، ورسره تیار سالنې هم ورکوئ. نن د یتیمانو د ورځې په مناسبت سره تاسو یو پروګرام را جوړ کړی دی. دې په حوالې سره به څه وایئ؟ ډېره مننه صمد انجم صاحب چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت وویستو او موږ له رالی. بهرحال موږ خو لکه د روژې د سټارټ نه داسې تقریبا د 100 نه والا 250 پورې موږ فوډ پیکیج ورکوو. داسې بیا په روژه ماتې له سالنې ورکوو د دونه کسانو. او نننۍ ورځ چې ده نو دا خو لکه د روژې 15مه ورځ ده او د روژې د 15مه ورځ چې ده نو دا د یتیمانانو ورځ ټاکلی شوې ده. نو نن موږ څه وړوکی پروګرام روغ کړی دی، خو څه یتیمانان یې راغونډ کړي دي. هغو له به نن موږ کپړې ورکوو، ورسره فوډ پیکیج به ورکوو. لګیا یو موږ خپلې کوشش کوو او د دې دپاره زموږ سره د بهر ملکونو نه د خپل ملک اندروني دننه زموږ یاران دوستان لکه زموږ سره ډېرې غټې مرستې کوي. موږ د هغو ډېر زیات شکرګزار یو چې الله دې هغو له اجر ورکړي چې لکه زموږ سره دونه غټې مرستې کوي لکه د دې غریب سړي یو اواز دا روغ شوی دی. نو موږ د هغو ډېر غټ شکرګزار یو او الله دې لکه هغو له دې اجر ورکړي. ډېره مننه راجا صاحب. ګرانو کتونکو، تاسو د راجا صاحب خبرې واورئ. دننه چې دوی کوم ملګري ناست دي هغوی سره به خبرې کوو. راځئ زموږ سره. ګرانو کتونکو، دې وخت کې موږ سره مولانا خلیل الرحمن صاحب هم موجود دی. د هغه نه بعد د رمضان د میاشتې په حوالې سره پوښتنې کوو چې رمضان میاشت ته یوازې د رمضان میاشت ته که دې کې نور هم څه برکتونه دي پکې، دې په حوالې سره راته لږ غونډه کې رڼا واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د رمضان میاشت دا یوازې د روژې او د منځونو نفلونو دپاره سپیسیفیک خاص نه ده، بلکې د دې ډېر زیات نومونه دي. په هغې کې زموږ د موقع محل مطابق د هغې یو نوم دی شهر المواسات، د یو بل سره همدردي کول. په هغه په هرې طریقې سره چې شي نو همدردي د یو بل سره کول، د هغو په طعام کې یو بل له طعام لیږل، د یو بل ماشومانو دپاره د کپړو پروګرام کول، د غریبانانو د محتاجو د جامې په پروګرام کول. دا چې دې ته ویلی کېږي د همدردۍ میاشت. دویم دې ته وایي ربیع الفقراء، د غریبانانو د بهار میاشت ده. رسول پاک صلی الله علیه وسلم با په دې میاشت کې په انفاق خرچه کولو کې په ورکړه کې دونه تیزیدو چې جبرائیل علیه السلام به د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خواله راغی. د ترمذي شریف حدیث دی. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم به پکې دونه تیزو لکه د سیلۍ چپې چې څونه تیزي. نو دې په دې میاشت کې به رسول پاک صلی الله علیه وسلم انفاق ډېر زیات کو. دویم غټه خبره دا ده چې زموږ په اسلام کې سرسایه ده. په دې میاشت په اینډ کې سرسایه مقرر کړې ده د پاره د دې چې د غریب سړي بچی دیوال ته ونه دیږي او دا ګیله ونه کړي چې یا الله که زما پلار هم مالدار وي ما به نوې جامه اخیستې وه نوې پیزار. نو په مالداره خلکو الله تعالی دا ښودي حدیث شریف کې راځي چې دا به د مالدارو نه اخیستی کېږي، غریب له به ورکولی کېږي. د دې دپاره چې د غریب سړي بچی دی موږ ته په دې میاشت کې حواله کړی دی چې موږ د غریب سړي بچی دی دیوال ته ونه دیږي او خفه نه شي. د خفګان د وجې نه دا نن د یتیمانو ورځ جا په ټول عالم کې 15 رمضان مانځلی کېږي. د هغې په دغه باندې زمونږ د کم کاروان تنظیم چې دی د کلیوال نو د دوی ډیر بهترین دغه کړی چې هغه یتیمانانو ته د اختر د ورځې خوشحالي دا زما د بچي په شان د یو ښه سړي د بچي په شان هغه ته هم میلاو شي، هغه هم پاکه جامه واغوندي، پاک پیزار په خپو کې او په پاک حالت کې هغه بهر د معاشرې ته راوځي او زما د بچي سره په یو میدان کې هغه په خوشحالۍ کې تاو راتاو شي. جی دې وخت کې موږ سره د کې کاروان وایس چیرمن اختر علي صاحب موجود دی. د دې پروګرام په حوالې سره به دوی نه پوښتنې کوو چې دا نن د یتیمانو د ورځې دا پروګرام تاسو را جوړ کړی دی. دې په حوالې سره خپل تاثرات راته بیان کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله کاروان مسلسل مخ په وړاندې روان دی.
او پر اوس کال چې کله کرونا شروع شو د فروری د میاشتې نه نن پورې الحمدلله موږ یو ورځ هم داسې نه ده تېره کړې چې په دې علاقه کې که سماجي مسلې دي که معاشي مسلې دي یا که د خلکو د روغې جوړې مسلې دي یا د غریب ولس مسلې دي د هغې دپاره مسلسل موږ خپل کوششونه هلې ځلې مسلسل جاري ساتلي دي الحمدلله په دې رمضان المبارک کې هم موږ روزانه بنیاد باندې 100 کورونو ته خوراکي دغه ورکو سامان ورکو او د هغې سره تقریبا 300 کورونو د تیار ترکاري او روټۍ موږ کورونو ته لیږو نن 15 رمضان المبارک چې هغه عالمي د یتیمانانو ورځ ده په دې حواله سره موږ خصوصا نن دا پروګرام د یتیمانانو دپاره مختص کړو چې موږ نن په دې موقع باندې تقریبا د 50 نه سوا یتیمانانو ماشومانو ته کپړې ورکو او هغو ته د کور دپاره راشن هم ورکو او کوشش دا دی چې الحمدلله په دې معاشره کې چې څومره کمزوري خلک دی ضرورتمند خلک دی د هغو ضرورتونو د حل کولو دپاره موږ د خپلې هلې ځلې دغه شان جاري وساتو ماه رمضان د رحمتونو او برکتونو میاشت ده د دې میاشت د شروع کېدو سره کې کاروان د غریب او ضرورتمندو ډېر زیات خیال ساتلی دی په نننۍ 15 روژه باندې دوی د یتیمانو ورځ هم خوب په بھرپور طریقې سره ومانځله امید لرم چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي راتلونکي بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم نجات راکوي په لوی الله مو سپارم د الله په امان